بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله. پرون یو ویډیو د مولانا طاهر جمیل صاحب په باره کې شیر کیږي چې هغې د وزیر اعظم صاحب په باره کې د مدح او د تعریف الفاظ استعمال کړي دي د ریاست مدینه په حوالې سره. ریاست مدینه په حوالې سره خو به انشاءالله بل ویډیو کې مونږه د ریاست مدینه په حوالې سره ضرور خبره کوو چې د دوی د ریاست مدینه وجود کې څنګه راله او ریاست مدینه کې څه کیږي. خو دې وخت کې زه د خپلو ملګرو ته یو درخواست کوم چې د هغې پوسټ په رد عمل کې او په کمنټس کې چې هغې کومې خبرې لیکي د مولانا طاهر جمیل صاحب په باره کې نو ډېر نازیبه الفاظ دي. ورونو مولانا طاهر جمیل صاحب زموږ دپاره مخکې هم محترم اوس هم محترم دی او بیا هم محترم دی. موږ د هغې د خپو خاورې هم نه یو. زموږ مشر دی او ډېر جید عالم دین دی او متقی انسان دی. خو زه دا یو خبره زما غور سره واورئ چې د یوازې د پی ټی آی خبره نه کومه. څومره سیاسي پارټۍ چې دي، که مسلم لیگ دی، که هغه نیشنل دی، که هغه پیپل دی، که هغه هر یوه پارټي ده، د هغې خلاف چې کله عالم راغلی دی، یوازې د پی ټی آی خبره نه کوم، کوم وخت کې چې لا پی ټی آی وجود ته نه راغلی نو هغه وخت نه دا یو خبره او دا د هغې یو سوچ جوړ شوی دی چې عالم په سیاست کې د هغه کار څه دی. عالم دپاره سیاست بالکل حرام دی. عالم د سیاست سره د سره څه کار نشته دی. لیکن کلم چې یو عالم بیا په دغه پارټۍ کې یا اعلان کړی دی یا د هغې طرف نه هغه الیکشن ته ولاړ دی نو بیا د هرې پارټۍ سره داسې یو زبردست واشنګ مشین دی چې په هغې کې بیا هغه ټولې دبې مبې او ټول داغونه مغونه هغه که د هر څه هغه وینځي نو بیا هغه عالم جید می ځکه چې د هغه د پارټۍ نه ولاړ دی، هغه د هغه طرف نه الیکشن چې کوم دی نو لړاوی نو بیا هغه عالم هم دی، هغه عالم پاک هم دی، د هغه پر سیاست بالکل صحیح دی. لیکن د دې په مقابله کې چې څوک هم عالم دی هغه د سر عالم نه دی. دا د پی ټی آی خبره ورته نه کوم، د هر یوې پارټۍ دا خبره ده، دا د هغې یو نظریه ده. پاتې د مولانا طاهر جمیل صاحب خبره شوله او ماشاءالله ډیره ښایسته خبره ده او زه چې کله دا اورم چې یاره پی ټی آی والا د مولانا طاهر جمیل صاحب صفت کوي، شکر دی، دا زمونږ صفت دی. دا یو قسم لا دا خو زمونږ د ترقۍ خبرې دي، په دې موږ ډېر زیات خوشحالیږو، شکر دی، هغه څوک دی. لیکن ورونو دغه مولانا طاهر جمیل صاحب چې کله هغه د تبدیلۍ باره کې یو بیان کړی نو د هغې په رد عمل کې کمنټس کې چې پی ټی آی والو کوم لهجه استعمال کړې وه نو هغه څه دا رنګې وه چې ګورې د خان خلاف یو لفظ د خولې نه ونه باسي، بکواس په نه کې او په دې اکتفا ونه کړله بلکې د هغه تصویر هغه سره د هندوانو د یو پنډت تصویر چې کوم دی نو داسې د هغه شکل نه د هغې هغه شکل جوړ کړو. د هندوانو عالم څه کوي چې د علم نه ویسته د مسلمانۍ نه ورپسې ویسته. بیا چې کله هغه د نواز شریف عیادت له لاړې یا د هغه د ښځې جنازې وکړله نو د هغې پوسټونه دا و چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول دی چې کم عالم د امیر یا د حکمران په دروازه وویني نو ګورې هغه بیا د سره څه دی د هغه په ایمان کې شک وکړه. دا هغه مولانا طاهر جمیل صاحب دی. شکر دی، په دې باندې مونږ خوشحاله یو چې تاسو صفت کوئ ځکه چې دا زمونږ کس دی. لیکن آیا ستاسو علماو سره مینه ده یا خپلې پارټۍ سره مینه ده؟ ما دا جواب راکړئ. که تاسو وایئ چې علماو سره مینه ده نو دې کې لږ شان دروغجنې. شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د شهادت نه 2 ورځې مخکې چې کله په هغه باندې دا خبره واضحه شوه چې عمران څه کوي، څوک دی، چیف جسټس کومه ناروا وکړله، د هغې بیان یې وکړو نو د پی ټی آی د سپورټر خبره په ریکارډ باندې موجوده ده چې ولې 30 کروڑ ختم شو، 30 کروڑ ختم شو چې ته دا خبرې کې او کم الفاظ هغې استعمال کړه. بیا د هغه د شهادت نه 2 ورځې مخکې هغه دا وویل چې عمران صاحب ستا د تباهۍ ورځې نږدې دي. دا د سمیع الحق شهید رحمت الله علیه خبرې دي، زمونږ خبرې نه دي. وجه څه وه وی پیژانده، موږ هم دغه وایو. څنګه چې مفتی طارق مسعود صاحب وپېژانده، څنګه چې منظور منګل صاحب وپېژانده، څنګه چې مفتی نعیم صاحب وپېژانده، څنګه چې مفتی ظهرولي خان صاحب وپېژانده، داسې به یو ورځ مولانا طاهر جمیل صاحب هم وپېژني. لہذا خپلو ملګرو ته زه دا درخواست کوم مهرباني وکئ د مولانا صاحب په باره کې نازیبه الفاظ مه استعمالوئ او تاسو ته هم دا درخواست کوم چې زما د ویډیو لږ په غور سره وګورئ او صحیح مهذب که جواب راکوئ په تهذیب سره راکئ، په دلیل سره راکئ. باقي انشاءالله په بلې ویډیو کې به زه تاسو ته د ریاست مدینه چې دا موجوده کومه ده د دې مونږ خلاف ولې یو، د دې وجه څه ده،
اوبه د بل ویډیو کې به بیان کما په دلیل سره خبرو کوم په دلیل سره جواب راکوي. والسلام.